سورہ شورى آیت نمبر 24 سلورم رکو 25 سپارہ صفحہ نمبر 15 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور صدق الله العظيم سورہ شورى آیت نمبر 24 سلورم رکو 25 سپارہ صفحہ نمبر 14 پدې آیت کریمه کې د نبی صلی الله علیه وسلم ته تسلی ده چې د الله پیغمبره ته چې کله د خلکو ته دعوت ورکې نو دی ته چې کوم به دروغ نسبت کوي دا پیغمبر خو دروغجن دی دا پیغمبر ساحر دی نعوذ بالله من ذلک نو الله فرمایي فإن يشاء الله يختم على قلبك دا يختم مطلب دا دی چې الله رب العزت په دې ټولو خبرو باوجود ستا په دې ځړه باندې صبر پټې لګولې دا یو سړی سونه مخلص وي هغه سره خلک چې کم دي غداری کوي دا غزړه په چې کم دي تکلیف ملاويږي نو الله فرمایي چې يختم على قلبك دا الله پیغمبره کدا خلک ارسته ته وي نو مونږ ستا په دې ځړه باندې سلګولې دا د صبر پټې لګولې دا نمبر 1 دویم چې کم دي يختم على قلبك دا خلق پیغمبر خدا له کوم دي دروغجنو نسبت کوي د دروغو وی کله غواړي د دې په دې زړونو باندې به الله تعالی مهر ولګي چې دې څنګه هم پیغمبر ته د دروغو نسبت کوي زړه به الله بندي او دې کې کوم دي امتحان د دې خبرې دي دې کې پته لګيږي چې مسلمان پکې څوک دی کافر پکې څوک دی د پیغمبر چې کوم دي قدر څوک کوي او د پیغمبر چې کوم دي ناقدري څوک کوي نو ځکه الله پاک د کافر په دې زړه د زړه وته ځکه نه بندي چې په دې کې امتحان د چا پروت دی یا د انسان د بندا نو دې کې دا دوه خبرې دي ام یقولون افترى ایدی وای چې تړلې دي علی الله په الله تعالی باندې کذبن درو فإن يشاء الله پس کچر غواړي الله تعالی یختم نو مهر ولګي علی قلبک استپړ باندې ويمحو الله الباطل اور مٹاو بکی اللہ تعالی باطل ويحق الحق بكلماته او خپل کلام سره با حق ثابت بکی انه علیم بذات الصدور بیشک الله رب العزت ډیر پوهه دی بذات الصدور او پسینو پر ازونو باندې پوهه دی وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون پدې کې کوم دی دا مؤمنانو ته د دوه خبرو زیر دی نمبر 1 الله تعالی چې کوم دی د بنده توبه قبلي د الله صفت ته انسان ګناه وکي کلوي کوي کغټه کوي او دی بیا چې کوم دی الله رب العزت ته توبه وباسي نو الله فرمایي چې يقبل التوبه زما دا یو صفت ته د بنده توبه قبلو ما بنده زما صفت ته اور دویم الله رب العزت فرمایي ويعفو عن السيئات ګوره بنده چې کوم دی ګناهونه مو کی او بعض اوقات الله تعالی د بنده ګناهونه معاف کی ته الله قانون دی الله نو څوک ته پوښ دي شکولې دې د وجه د یو بزرګ واقعیا ده هغه وی چې زما یو مرید خزوا ما ته په پرده کې راتلله ما نبی چې کوم دی ذکر او اذکار دا بیرانه اغستل دا غي چې کوم دی یو زوی هغه انتهایی هغه ګناګارو جوارګرو وی همیشه به چې کوم دی د مور ته تاوانونه ورکول د دې خزه چې کوم دی خاوند دی وفاتو وی ما ته به همیشه د زوی را وستلو چې حضرت زموږ د زوی اصلاح وکا ما به د زوی د ډېر دعاګانو کې خو زوی په لار کېدل وماندنه وی دا زوی یو ځل چرته بیمار شو
دا چې کم دی زنکدن په حالت کې و دې مورته ویل چې تلاړ شه حضرت صاحب ما تراوله زه چې کم دی داغه په لاس باندې توبه وستل غواړم خبره په توبه کې ده هغه ته ما ته روغ غواړه زما چې کم دی د مرګ ټیم دی ما ته روغ غواړه زه داغه په لاس باندې توبه وستل غواړم چې کله دا خزر راغله دا مور دا د ماسپخین ټیم او سخت ګرمي و ودي عالم متو فرمایل چې ستاد ازوی اثر نه ټیک کیږي مال چې کم دی اسه تکلیف مرا کوه په دې ګرمه کې زستا سکول نه راځم ودا خزه چې د امور را لې دې زوته وي چې تا ته ما ویل نن زما چې کم دی عالم دا ستا ته هم ناراضي او معلومی کې نه ته د دنیا نو د قشان ته لاړ شي امور داسې چلې ما ته وبته لګيږي چې زمړ کېګم او ما پزړه کې چې کم دی د الله نه توبه وستله او یو ځکه کله وفات شمه نو زما په دې مړې کې به د خپل لوپټه واچي او نمبر 1 کار بداو کې د بصری په قبرستان کې به ما دفن کینا دا به بصره کې اوسېدلو وځکه زما ګناهونه دومره زیات دي چې زما د وجه به کم دی قبرستان ته عذاب ملو نشي چرته او زما د لاش به کم دی د بصری په دې کوسو کې به داسې لګرا کوي او دې نوجوان نسل ته یو پیغام ورکې چې څوک هم د الله تعالی نه لري وي نو دا غیبه چې کم دی دغه انجامي ودا خبر یو کوي دا الک وفات شو دلته دا عالم چې کم دی د ماسپخین په ټیم کې قیلوله کې ودو وی الله پاک په خوب کې راغللو چې ځان د کم دی د زمانه زبرګ وي او زما د ولی د هغه جنازې تم لا نړلې مثلا باندې پوه شو وځان د خدای زمانه زبرګ وي ته مریدان راځي توبې ته وي زما ولی وفات شوی دی او ته دغه جنازې ته قدر تم لا نړلې دلته علماء چې کم دی دا وضاحت کړی دی چې دا هغه ګناګار الکو چې هر وخت په نشه کې به پروت په جواره کې به مبتلا او اخر وخت کې بس چرته توبه وکړي او الله توبه قبول کړه دی الله پاک ول نسبت د څه کړی دی د ولی دا زما ولی دی دا د الله تعالی صفت دی چې يقبل التوبه د انسان توبه ګوره قبلي دا د انسان د بنده د مسلمان توبه قبلي ولهدا ډیر خلک داسې دي شیطان په ذهن کې یو وسوسه یګدلی ویره وی زما دومره ګناهونه دي الله به ما نه معاف کوي نه الله انسان معاف کوي اور دویم د الله تعالی چې کوم دی قانون دا دی ويعفو عن السيئات د انسان ګناهونه معاف کوي یو نفس توبه ده انسان د خپل ګناهونه نه یاد وی الله بس ما معاف کوي الله په دې معاف کوي اور یو انسان چې کوم دی بد عمل کوي ګناه بدل پته لګيږي چې هر کار می ټیک کو نه کلو ډایرک الله ته کوم دی دعا وغواړي الله نن می کوم دی دا ګناهونه کړی دا ته معاف کا نو دا مونږ چې کوم دی د ماسپخین چې کوم حدیث ویو پدې کې د ابو هريره رضی الله عنه روایت ده په نبی له صلوات و سلام او فرمایل چې بعضی شیزونه داسې دي چې الله تعالی په هغه نیک اعمالو د وجه ګناهونه معاف کوي په پاره کې چې کوم دی فرض منظم دی ګوره دا فرض منځ د اسم د الله تعالی حق دی په مونږ باندې او چې کله انسان صحیح چردام وکي او رکوع صحیح وکي سجده صحیح وکي دا دوی پکې ګوره یاد کړی دی په حدیث کې دا غي وجه ودا ده چې په مونږ کې خلق رکوع او سجده صحیح نه کوي دی مونږ سعودري دلو رکوع هم صحیح وکړه سجده هم صحیح وکړه دی الله تعالی چې کوم دی یو مونږ واخله تلبل مونږ پوري د دې په منځ کې چې دا کم واړه ګناهونه دي دا ولټول الله تعالی معاف کی دا حدیث ته د مشکات شریف حدیث ته اور دغه شانتی یو جمعه د یو جمعې مونږ نه واخله تر بلې جمعې پورې لکه نن دې جمعې پر مونږ کم مونږ کړي دي تر روانې جمعې پورې مونږ د دې په منځ کې چې دا کم واړه ګناهونه دي وی الله تعالی د دې جمعې د مونږ د برکت هم د بنده ګناهونه معاف کوي وګوره په قران کې دي او په حدیثو کې دي حدیثو کې په دې کې الله تعالی ته کوم دي دوه صفاتونه دي چې یو د بنده توبه قبلې نو توبه ستې ویل کېږي ما تاسو ته ویل انسان نو ډیر شي ګناهونه شي یاد وته نه دي او په دې خپل ګناهونه باندې رخ پیمانه دي الله معاف کوي اور یو چې کوم دي ويعفو عن السيئات اوس ته ګناه او ولا او الله ته توبه وستله الله ولا دغه ګناه هم معاف کوي په دا الله قانون دی ودا د الله تعالی دویم صفاتونه دي هو الذي يقبل التوبه
الله تعالی هغه ذات دی چې قبلوي توبه عن عباده د خپل بندګانانو. دلته تاسو وګورئ عن عباده د خپل بندګانانو. دې کې علماء لیکلي دي چې ګوره الله تعالی د ګناګار سړي نه هم نفرت نه کوي. دلته نسبت د خپل ځان طرف ته کړی دی ودا زما بنده دی. عن عباده زما د بنده بچی چې ارسمره نامنون کی نو پلار سوی ودا زما اولاد دی. او دا د الله تعالی هم صفت دی. ګناګار بنده سره هم څه کوي الله دې بنده سره ډیر مینه ساتي. نو دلته هم خپل ځان طرف ته نسبت کړي عن عباده د خپل بندګانانو. نو دې د وجه تاسو په معاشره کې خلک ګوره یو سړی دی دا سودخور دی نو مونږ به کم دی د دې سودخور نه به نفرت نه کوو د دې سودخور د دې عمل نه به نفرت کوو. یاره ستا دا کار ټیک نه دی. یو سړی زناکار دی نو داسې به نه کوو چې دا مونږ د معاشرې نه اوټ کوو. یاره تا خو چې ته د معاشرې سړی نه د سره به تعلق هم ساتو خو دته به دا وایي چې بهی ستا دا کار ټیک نه دی. خبره باندې پوهېږې. یو سړی شرابي دی نو داسې به نه کوو چې دا به بالکل د معاشرې نه به اوټ کوو. په کور کې چې کوم دی یو زوی دی هغه نامنونکی دی نو دا به د کور نه اوټ کې نه دا به کینې چې ستا دا کار ټیک نه دی. نو چې کله په معاشره کې دغه شانتي اصلاح راشي کنه بیا په مزه انسان چې کوم دی ګناهونه پرېږدي. نو دلته هم الله تعالی د ګناګارو چې کوم دی نسبت خپل ځان ته کړی دی ودا ګورې زما بنده دی. ولهدا په دې کې ډیر احتیاط پکار دی. ډیر خلک داسې دي چې ډیر تقوادار دي د چا ګیره نه ودا خو د سړي زوی نه دی. الکه دا خو چې کوم دی د الله سره دا معاملې ده پستا چې کوم دی ګیره ده تب ډیر غټ علامه خدا خداغه سره الله سره معاملې ده نه د سره محبت ساتي. دا به وته وي چې بچي دا کار دی ټیک نه دی. ایو داس لندن مثالونه دي. دلته هم الله تعالی د ګناګانو نسبت چاته کړی دی خپل ځان طرف ته کړی وی عن عباده د خپل بندګانانو ويعفو عن السيئات او معافي کوي الله تعالی د بدیانو ويعلم او الله تعالی کويږي ما تفعلون په هغه څه چې تاسو کوي ويستجيب الذين امنوا. دلته چې کوم دی الله تعالی اخره کې یو ټاپ لګي چې ګوره توبه به قبلوم او تاسو ګناهونه به معاف کوم. او دا به کم خلکی امنو چې ایمان راوړي دي. چې زړه کې ایمان نه وي نو دا کافر بنده الله ګناه نه معاف کوي. دا به کم دی قیامت کې الله دې انتقام علي. دلته الله تعالی امنو لفظ راوړي دي چې توبه به معاف قبلوم او ګناهونه به معاف کوم. خدا چې ګوره ایمان راوړي دي. ويستجيب الذين او دعا قبل الله تعالی د هغه خلکو امنو چې ایمان وروړلو وعملوا الصالحات او عمل کوي نیک ويزيدهم من فضله او زیات ور کوي دوی ته لخپل فضل. کله نا کله الله تعالی انسان ډیر ګناهونه معاف کی ويزيدهم من فضله رزق مل فراخ کی عزت مت فراخ کی. یا رب بنده مې دې ستلو شو نو ويزيدهم من فضله گناہوں مت معاف کی رزق مت سیوای کی گناہ مت معاف کی عزت مت سیوای کی گناہوں مت معاف کی اولاد مت تابعدار کی. دا خو دونه غټه مسله نه ده دا الله صفت ده. والکافرون لهم او کافران چې دي د دوی لپاره عذاب شدید دا غي لپاره سخت عذاب ده. واخر دعوانا الحمدلله.